الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه. اما بعد، زما عزیزانو، دین وړاندې ویډیو کې ما تاسو سره خبره شریکه کړې وه چې ان قریب بله ویډیو به راځي، په هغې کې به موږ مسایل شروع کوو. نو زموږ اولنۍ مسله به دی چې موږ به د جنازې د مونځ طریقه تاسو ته وښیو او د جنازې مونځ په هغې کې به څه ویل کېږي، ځکه په سوشل میډیا باندې دا ویډیو چلیږي او اکثره خلک تپوسونه هم کوي چې په دې کې څه ویل پکار دي، دا څرنګه ده. ډیره اسانه طریقه او هغه طریقه چې کم 1400 کاله وشو چې په هغې باندې ټول امت عمل کوي، یعنی احناف او فقه حنفي دیوبندي هغې پې عمل کوي. زه به درته هغه اسانه طریقه وښیم. د ټولو نه اول د جنازې مونځ دپاره هغه شرایط دي چې کم د مونځ دپاره وي، یعنی اودس، ځای پاک، کپړې پاکې، قبلې طرف ته مخ کول، دا ټول شرطونه دي. بله دا چې د جنازې مونځ ټوټل 15 فرایض دي. یو نیت دی او 4 تکبیرونه دي، دا ټوټل 15 جوړیږي. دا نیت دا به څرنګه کوئ؟ نو نیت په عربی کې هم شته، بعضې خلکو ته یاد وي نویت ان اؤدي لله تعالی 4، دا عربی والا دی، خو آسان نیت به درته وښایم پښتو کې زده کړي. پښتو کې به تاسو نیت وکړئ چې نیت مې وکړه د جنازې د مونځ د حاضر امام پسې د دې مړي دپاره، خاص الله ستا دپاره، مخ مې د بیت الله شریف او په لورې الله اکبر دا به ووایي. چې الله اکبر دې وویله، دې پسې به تسبیح یعنی ثنا به ووایي، ثنا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غیرک، دې ځای پورې به وي. بیا به چپ ودرېږي او په دې پیلني الله اکبر کې لاسونه هم اوچتول دي تر غوږونو پورې. بیا به دغه ثنا ووایي، بیا به چپ ودرېږي، بیا به بل تکبیر ووایي، امام یې وایي، هغې سره به یې تم ووایي، خو په دې کې به لاسونه اوچتول نه وي. دغه تکبیر چې وویلی شي، دې پسې بیا درود شریف ته، دې پسې درود شریف زمونږ فتاوی شامی لیکلي بهترین درود هغه د درود ابراهیمي دی، کوم چې د موږ منځونو کې وایو اللهم صل او اللهم بارک، دا به ووایي. دا چې ووایي بیا به غلی شي، امام چې کله الله اکبر وکړي ته به هم ورسره الله اکبر وکړي او دې کې به لاسونه اوچتول نه وي. بیا چې کله الله اکبر وشي، دې پسې به بیا دعا به وشي. نو بیا که چېرته مړی به ګوري، که چېرته دا بالغی ښځه وي که سړی وي، خو چې بالغي د هغه دپاره دا یو دعا ده: اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الايمان. دغه الفاظ به ووایي، بیا به بس الله اکبر وشي، څلورم الله اکبر، او دې پسې به السلام علیکم خي طرف ته او السلام علیکم ګس طرف ته به دا سلام به وشي. بله یو خبره چې په دې کې سوره فاتحه ویل یا په دې کې سورت ویل، دا پکې محترم و نشته دی، دا په ضعیف احادیثو کې راغلی دی، په صحیح احادیثو کې نشته. د 1400 کاله او د ټول امت جمهور علماو هغې په دې کې نه سوره فاتحه ویله نه پکې سورت ویلی دی. بس دغه د جنازې مختصر مونځ دی. او دویمه خبره دا چې کله نابالغه ماشومي یا نابالغه هلک یا جنۍ، نو د هغې دپاره په دغه اللهم اغفر د دې اخره دعا په ځای کې به صرف دعا الفاظ بدلوئ. که چېرته هلکي نابالغي، نو د هغه دپاره اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. او که چېرته جنۍ وي، نو اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعه ومشفعه. بس دا د نابالغې جنۍ دپاره دي. نور دې کې نه سوره فاتحه ویل شته، نه پکې سورت ویل شته، نه پکې بیا غوږونو ته لاسونه اوچتول شته د اولني تکبیر نه علاوه. بس دا سیده ساده د جنازې مونځ دی. او په اخره کې به درته بیا یو ځل ووایم چې زمونږ دغه ویډیو نور ملګرو سره هم شریک کړي چې دې امت ته د خیر فایده ورسي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.